د مسلم لیگ نون وزیر تعلیم نه یو صحافي تپوسو کو چې مریم نواز په 11 عرب باندې ولې جهاد ایشتو دا خو د پاکستان چې کوم دی د غریب عوامو پاکستان دی عوام غریب دي نو بیا دی له دومره د عیاشۍ څه ضرورت چې دی په 11 عرب باندې دا جهاد ایشتو نو د چې ولته جواب ورکړی یقینا چې تاسو اورئ حیران بشئ ځکه د مسلم لیگ نون لیډرشپ چې کوم دی یا نواز شریف شهباز شریف یا مریم نواز نو دغه حواله سره به عمران خان یو خبره کوله عمران خان به یو خبره دا کوله چې ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا یہ کوشش نہیں کرتے لکه یو دا خلک چې کوم دي جاهله خلک دي د داسې فیصلې داسې خبرې ډېرې کړې دي چې هغې نه صفا پته لګي چې دا جاهله خلک دي دی کې هیڅ قسم پروفیشنلیزم نشته دی نو اوس چې کوم دغه مسلم لیگ نون وزیر تعلیم دی رانا سکندر حیات دنه چې صحافي د مریم نواز د جهاز حواله سره پوښتنه وکړه نو دی ورته وایي چې څه چلو شو چې مریم نواز جهاز وشتو د امریکې چې کوم صدر دی هغه سره 3 جهازونه ګرځي هغه سره د ایر فورس 3 جهازونه ګرځي د امریکای صدر سره یعنی د مریم نواز کمپیریزن د امریکا پریزیډنټ سره کوي چې د امریکا معیشت تاسو ګورئ امریکا کمزې کې د پاکستان کمزې کې د امریکا د پاسپورت څومره قدر کیږي د پاکستان د پاسپورت څومره قدر کیږي نو دا اوس د نون لیگ وزیر تعلیم دی چې د پاکستان د یو چیف منسٹر کمپیریزن د امریکا صدر سره کوي جی دا ردی عقل له دا ردی سوچ ته همخ کې بل یو صحافي دی عمر دراز ګوندل هغه د پی ټی آی حواله سره یو ډیر خپل بیان جاری کړو بالکل حقیقت بیان جاری کړی دی عمر دراز ګوندل ویلي چې پی ټی آی د پاکستان په سیاست کې د مزاحمت یو نوې تاریخ رقم کو د پاکستان په سیاست کې یوې پټۍ هم دومره مزاحمت تر اوسه پورې نه دی کړی نه برداشت کړی څومره چې پی ټی آی برداشت کو څومره چې د پی ټی آی لیډرشپ عمران خان مزاحمت کوي لګیا دی تر اوسه پورې په جیل کې 2 کاله پوره شو او هغه لګیا مزاحمت کوي مزاحمت مطلب دا چې هغه ډیل نه کوي د ډیل اپوزیټ چې کوم دی هغه مزاحمت دی یعنی عمران خان مزاحمت کوي کنه ډیل نه کوي نو لکه ویدار پاکستان په سیاست کې یو تاریخ رقم شو چې پی ټی آی غونټې مزاحمت تر اوسه پورې چام نه دی کړی بل مخکې عمر دراز ګوندل ویلي چې په مارشل لا کې به هم دومره اف آی آر یا ګرفتاریان نه وي شوي څومره چې اوس په دې حکومت کې د پی ټی آی وشوي د پی ټی آی د خلکو څومره ګرفتاریان شوي د پی ټی آی په خلکو څومره اف آی آر په لیډرشپ باندې څومره اف آی آر ایون زموږ چې کوم زموږ نه سوري د عمران خان د پی ټی آی چې کوم لیډر دی عمران خان نو په هغه باندې څومره اف آی آر څومره کیسز دي نو دومره وایي په مارشل لا کې به هم نه وي شوي بل د مزید ویلي چې عمران خان ډېر قدور ډېر لوړ قد والا انسان دی ځکه عمران خان د پاره خلکو خپل ځوانۍ لوټاو کړی دي دا بالکل حقیقت ته ډیر داسې د پی ټی آی لیډرشپ ته یا د پی ټی آی داسې کارکنان دي چې په جیلونو کې تر اوسه پورې پراته دي هغه عمران خان سره گرفتار شوي دي او تر اوسه پورې پراته دي په جیل کې ځکه یې مزاحمت کوي نو ډیر داسې ځوانان دي چې په عمران خان د پاره خپل ځوانۍ لوټاو کوي او عمران خان یو قدور انسان دی په پاکستان کې د عمران خان غونډې قدور انسان بل څوک هم نشته نو دا عمر دراز ګوندل چې کوم دی حقیقت خبرې کړې دي دې حواله سره اوس د تاسو سره آیدا کمنټ لازمي وکړئ